बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन द डायबिटिक फूड په باره کې وا تاسو سره خبرې شیر کوم. डायबिटिक फूड د شوګر د بیمارانو یو کمپلیکیشن دی. شوګر بیماری چې کنټرول نی پدې کې مختلف اعضاء متاثر کیږي، پای کې سترګې متاثر کیږي شي، داسې پدې کې د خپې رګونه متاثر کیږي، ګردې متاثر کیږي. نو نن موږ خبره کوو چې لکه خپه چې ده نو دا د شوګر چې کنټرول نی نو دا څنګه متاثر کیږي. دې کې د شوګر په بیمار کې اکثر دا وشي چې تاسو به په خپله مورېدلي چې د چا ډېر 5-6 کاله شوګر وچلېږي او ډېر خیال نه ساتي، کنټرول یې نه ساتي. نو دی وایي زما دا خپې چې دی نو څوک وایي زما خپې اوده دي، څوک وایي زما خپې چې دی نو داسې تخنیږي، څوک وایي د خپو تلي مې سوځي. چې کله یې وله مونږ چک کړو نو د هغې اکثر ورته چې ووایو نو هغه په هغې باندې پوهېږي نه. لکه دی ایون په ګرم هم نه پوهېږي په دې باندې او په یخ هم نه پوهېږي. مثال بیا زه تاسو ته داسې په اسانه دا درکړم چې لکه یو بیمار ما ته راغلی و، د هغه د خپې چې وې نو ډېرې زیاتې غټې غټې پولې وې پې. هغه وایي چې زه اوس دا د عمرې نه رالم او هلته کې چې زه عمرې له تللی وم نو ما ته دا یو مسله وه چې خلکو به وایي چې دا ځمکه ډېره ګرمه ده یو ځای کو کې، او ما به ورته چې نه مړه ګرمه خو نه ده، زه خو داسې پې ګرځېدم. نو زه به داسې ګرځېدم او ما وایي چې نه نه ګرمه نه ده او هغوی به ترې دغه کېدل. نو ما ته ځان ډېر تکلیف ښکاره شو چې لکه زه خو په دې دونه دغه باندې نه پوهېږم، خو زه پوه نه وم چې دا ما ته څه مسله ده. هغې نه پس چې ما وکتل نو زما په دې خپو باندې ډېرې غټې پولې راختلې وې او ایون هغه عمره د ډېر وخت وه او د هغې د وجې بیا هغه ګرځېدی هم نه شو. هغه خپل د واپسې ټیکټ هم ډېر زر کړ او فردر نور چې دی نو هلته چې کوم نور د عمرې دغه دي لکه څونه نور طواف کول وغیره د هغې هر څه نه ووته. نو دا یو ډېر هغه سره یو ټریجډي وشوه. بیا دلته ټریټمنټ له راغلو